کې یو انسان دروغ نه وای دا صبر کوونکی کې راو غلا نه کول دا صبر کوونکی کې راو خیانت نه کول دا چې کوم نه صبر کوونکی کې راو خپل نفس کنټرول کول دا چې کوم نه په صبر کوونکی کې راغی نو دا چې ډیر ګناهونه دي دا هر ګناه نه بچ کېدل دا صابر دی هر ګناه کول دا چې کوم نه صبر کوونکی د لس نه ووتلو دا انسان په هر څه دا غینا د دې د وجینا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي آقا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امتی د ټولو نه لوی صفت او عظیم صفت و چې دا په ما کې موجود و زما په نیکه اسماعیل ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام کې موجود و زما د نیکه ابراهیم خلیل الله کې موجود و دا د آدم علیه السلام پورې تر زما پورې د هر یو نبی صفت او هغه صبر او یقینا چې د انبیاء کرام علیهم السلام واقعات راوالو داغي تاریخ راوالو داغي تاریخ ستړي کو نو بیا تاسو انبیاء شته چې داغي صبر خو بیا قران نقل کړی دی لکه حضرت ایوب علیه السلام صبر بیا صحابه کرامو کې د حضرت عثمان غنی سے نورین چې په قران باندې ناس له قران تلاوت او شهید کیږي باوجود د دې خپل شهادت مخامخ ویني بیا صبر کوي حضرت سیدنا امامنا و امام الشهداء حضرت امام کربلا جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ د کربلا په دشت بیابان کې داغي بیبیانی داغي علی اصغر داغي ابن عباس تر داغي مبارکو یو اویا کسان د حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک په وړاندې شهیدان کیږي هغه بیا صبر لمن ولدا والقاذمین الغیظ قران مقدس چې کوم دی د حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چې کوم دی او د پیغمبرانو د انبیاء هغه افعال د صبر په وخت کې قران نقل کړی دی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی د وخت بادشاہ دی د حضور علیه السلام نوسی مبارک دی هر طاقت الله ورکړی دی هر قوت الله ورکړی دی هر طرف کائنات مال او دولت فراوانی ده د ټول مدینه مکی معظمین د ټول سرزمین اسلام هغه امیر المؤمنین دی هر سره ورته سره تسلیم مخم دی یو جګم دی ناراضی او وینځه هغه وینځه پلاس په خوروا ده هغه خوروا د په بدن باندې تویږي دا بدن باوجود د دینه ملمانه ناس دي وفد ناس دي مسجد نبوي شریف دي ملمانه ناس د نور ملکونو وفد راغلي دي او دا غیر دا غلطي کیږي بیا هم دا غیر باوجود هغه صبر کوي هغه ورته آیات چې والقاذمین الغیظ الله اکبر نو صبر یو داسي عظیم الشان د انسان د پاره یو ولې خستا د انسان د پاره یو طاقت او قوت دی چې کم یو طاقت او کم یو قوت او کم دشمن په اسلحه باندې نظر کیږي چې کم یو انسان په اسلحه باندې او په طاقتونو نه کنټرول کیږي هغه د صبر په طاقت باندې کنټرول کیږي هغه په صبر باندې فتح کیږي هغه په صبر باندې انسان چې کوم نو هغه مقام ته ځان رسولی شي هغه مقام چې کوم مقام په پیسو نه حاصلېږي هغه د په صبر باندې انسان ته ورکوي نو یو په میدان جنگ کې او په خطرناکو حالاتو کې صبر کول یعنی د تحمل او برداشت نوم چې کوم نو شجاعت دی یاد وساتئ بهادری دا نه ده بهادری دا نه ده چې انسان ټوپک راوالي انسان توره راوالي انسان طاقت استعمال کی انسان خوله استعمال کی انسان خاندان ته نشي ویلي بلکې فرمایي چې په میدان جنگ کې او په خطرناک حالتونو کې هغه حالات چې کوم حالات انسان د عقل نه بهر شي په داسې حالاتو کې برداشت کول د شجاعت ویلی شي دې ته په شکل شجاعت ویلی شي شجاعت دا معنا نه ده چې انسان چې کوم دی نو هغه د خپل طاقت او د خپل قوت هغه مظاهره کوي هغه ظلم او زیاتو کوي نه په داسې حالات چې حالات د کنټرول نه بهر شي په دې کې چې کوم دی نو په شجاعت د صبر ویلی شي او د دې چې کوم هغه الټا طرف دی نو هغه بزدلي ده هغه نامردي ده هغه جبن دی دغه رنګې فضول عيش پسندینه اجتناب کول فضول سيزونه خوښول په فضول سيزونو کې خپل ژوند تباه کول هغه ک لباس دی هغه د انسان خوراک دی هغه د انسان هر یو څه دی هغه فضول دی نبی رسول الله مبارک فرمایي د مؤمن شان څه دی المرء ما لا يعتقه ما لا يعني انسان شان دا دی د مؤمن شان دا دی چې دی به هر هغه سيزونه ترک کوي چې کوم سيزونه هغه فضول دي نو فضول سيزونو نه ځان منع کول دا هم چې کوم دی نو انسان چې کوم دی نو صبرناک انسان دی د دنیا په مال او په منصب باندې په جا باندې دا غینه بے رغبتی کول هغه باندې صبر کول دا صبر دی او دی انسان ته په شرط کې سوی دی انسان ته په شرط کې زاهد ویل شي دا د زهد والے انسان دی
دا زاهد انسان دی چې کوم د عیشونو باندې عشرتونو باندې د دنیا پر جاو مال باندې د دنیا د لوی لوی خواهشاتو باندې چې دا انسان ترک کی دا پرېږدي دا صبرناک او دا زاهد دی دته زهد والا انسان ویلی شي او د دې چې کوم ضد دی نو حب الدنیا دی یا د دنیا محبت او د دنیا عیش. آقا علیه السلام فرمایي چې ای زما امته د دنیا په عیش او عشرت د دنیا په محبت کې مه پروزئ. وایي دا دنیا څه شی ده؟ آقا علیه السلام مبارک فرمایي چې دا وایي داسې اس دی چې هغه لیونی شوي او ځوان اس وي لیونی شوي نه پې باندې ذهن شته نه پې باندې د هغه په خوله کې واګې شته او ته په هغې باندې کښېنې او هغه اس بیا خطا شلو نو که په هره کنده کې ور واچولې هر نقصان یې درته درکړه نقصان به درته کړي. نو دنیا چې کوم دی آقا علیه السلام مبارک فرمایي چې دنیا چې کوم دی صرف په وسایلو پورې او خپل ضروریاتو پورې چې کوم دی دنیا دا چې کوم دی نو دا ضروریاتو نه زیاته نه. انسان چې کوم دی سمندر وي په سمندر کې انسان چې کوم دی کشتی ده نو دا سمندر چې کوم دی د اوبه دا دنیا ده دا کشتی چې کوم دی ته په دنیا کې پاتې شه دنیا چې کوم دی د کشتی ته مه راوله که تا دنیا د کشتی ته راوسته دا کشتی به ډوبه شي دا کشتی به غرق شي دا اوبه چې کوم دی دنیا ده دا کشتی چې کوم دی ستا زړه دی او دا ته دا په ته سفر کې که د اوبه ته راغلې او په دې کشتی کې جمع کړي په دې کشتی کې جمع کړي کشتی به غرق او تباه شي بیا به چې کوم دی نو فایده نه د دې د وجې نه دنیا به استعمالوي ضروره الدنیا بالوسائل لا بالفضائل. څومره دنیا ډېره ده د دنیا ښه نه وې نبي علیه السلام به دعا نه کوله قرآن ربنا آتنا فی الدنیا الله رب به نه فرمایل آقا علیه السلام به دعا طریقه نه خوله اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفة والغنى. آقا علیه السلام مبارک به چې کوم دعاګانې فرمایلې دعا ډېره د غنا لپاره کوئ دې دپاره چې د انسان عزت برقرار وي د انسان د حیات جامې برقرار وي او دنیا ښه ډېره وګټئ ښه ډېره وغواړئ الله نه خو دغه دنیا دین دپاره خرچ کوئ قرآن دپاره خرچ کوئ شریعت دپاره خرچ کوئ اسلام دپاره خرچ کوئ حلال کاروبار او حلال تجارت دا د انبیو سنت دی دا د صحابه کرامو سنت دی دا د مؤمن شان دی دا د مسلمان شان دی. نو د دې د وجې نه نبي علیه السلام مبارک بل فرمایي چې نفسانی او جنسي خواهشاتو مقابله چې کوم دی نو د دې نوم چې کوم دی عفت دی. انسان د جنسي نفسانی خواهشاتو مقابله کوي او د دې چې کوم ضد دی هغه شهوت پرستی ده هغه فحاشي ده او هغه بې حیایي ده. د دې د وجې نه د صبر چې کوم دی انتهایی ډېرې پهلوګانې دي په دې نن جمعه کې دا مختصر ورته پهلوګانې یقینا چې ذهن به ورسره چې کوم دی کولو شوي چې قرآن کې کوم د صبر تعریف دی او قرآن کې د صبر دپاره چې الله رب العزت جل وعلا دومره لوی مقام دی دومره لوی عزت دی یو صبرناک انسان دا هسې نه ده صبر لفظ صرف چې کوم سواد بار رانه جوړ دی خو دا دومره لوی سمندر دی دا دومره لوی دریاب دی چې د ایمان په صفاتو کې او نصف ایمان چې کوم دی دا صبر ته ویلی شي دا ډېر لوی سمندر دی دا ډېر لوی دریاب دی دا ډېر لوی یو وسیع چې کوم دی نو په دې باندې موضوع ده چې په دې باندې یو نه دوه نه چې په سلونو جمعې په دې باندې بیان وکړي نو د صبر پهلوګانو ختمېږي نه. صرف د دې دپاره چې زموږ استادو په فهم او ګمان کې په ادراک کې په پوهې کې د صبر پهلوګانې کښېني او موږ هغه طرف ته د عمل کولو کوشش وکړو او په هغې باندې عمل وکړو نو موږ د هغه انسان چې کوم ته قرآن کې صابر ویلی شي چې د هغې په صف کې موږ راشو او په ورځ د قیامت باندې چې کله په هغه ورځ باندې یو سوری وي او یو سوری د عرش معلح وي او بله پناهګاه لباق الحمد د حضور علیه السلام د شفاعت چې کوم دی هغه جنډه وي دغه دوه ځایونه به دغه دوو ځایونو کې به د ټولو نه اول چې ځای میلاویږي هغه صبرناک انسان ته میلاویږي. الله رب العزت جل وعلا دې موږ او تاسو کې په حقیقي معنو کې صبر را پیدا کړي الله دې موږ صابرین جوړ کړي الله دې موږ تاسو صبر کوونکي جوړ کړي او په ورځ د قیامت دغه صبر چې کومه ثمره او فایده ده الله دې موږ تاسو نصیب وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.